زما نوم ربشا دی او زه د ورڅکول په بله اوسېدونکی یم. زما 15 خویندې سکولونه محرومه پاتې شوې وي چې زموږ د تګ راتګ موږ سره پیسې نه وي او سکولي ډیزات لري او هغه ټایم زه ماشوم یم. نو زه چې غټ شوم نو ما رشقه تعلیم زده کړو او په خپله رشقه کې مې فري سره شروع کړو. اوس تقریبا د سلو نه زیاتې ماشومان زه سکول ته او مدرسې ته فري بوزم راولم. ما سره د شپږو کلو ماشومان دي. زه سهار کې نه هله سپېرې کوم، بیا غرمه کې نه هله سپېرې کوم. ما سره د ډای لارې ماشومان دي، د درمنګو ماشومان هم راسره دي، د پیرواله ماشومان هم راسره دي او د فوټبال ماشومان هم راسره دي. په دې باندې زما تقریبا 1500 روپۍ خرچه کېږي. دې دپاره بیا چې د شپې ناوخته 10 بجو پورې 11 بجو پورې رشقه چلوم. زمونږ وختي نه اوچتې د څلور کار کېږي او دوی مونږ له پیسې هم نه لي او مونږ پرې بوځو، مونږ ډېر خوشحاله یو. مخکې زما رشقه خپله نه وه، رشقه ما 15 روپۍ ملک له ورکولې. بیا ملال یوسفزۍ والد صاحب ما له ذاتي پیسې راولېږلې، په هغې باندې ما 2 ګاډي واخېستله. اوس هغه 2 ګاډو سره دا فایده شوه چې مخکې زموږ سرویس کوم هغه پرایمري سکول او میډل سکول پورې وه. نو هغه چې 2 ګاډي مونږ ته میلاو شول نو په هغې مونږ های سکول او کالج ته مونږ ورکړل. اوس مونږ سره تقریبا 50-60 ماشومان های سکول ته بوځو راولو. هغه ډرایوران سره دي. ډرایوران نه مقصد د ګیله کوي چې مله تنخواګانې راکوي، خو زموږ دومره وس نه کېږي چې موږ یې تنخوا ورکړو. نو مطلب هغې بیا د ماښام اکثر پورې چې ماله پکې پیري وکړي د کالج او سکول نو هغې بیا سوزکي ځان نه چلوي، خپله خرچه پکې ځان وباسي. علاقې خلک سره ما د مرسته دا راسره کوي چې بس دا در راکړي که نه مې خپل کار جاري ساته. او چې کوم دکانداران وي نو هغوی ما سره دا مرسته کوي که سودا ته نه داخلم نو ما نه پیسې نه اخلي. که زه ویښته وړه کوم نو هغه هم رانه پیسې څوک نه اخلي. اکثر ما بس ډېرې ماشومان کورونو ته راځي چې موږ هم سکول ته وځو، موږ هم سکول کې داخلي شو. په هغې ته زما وسایل نشته دی. هر کال ما نه تقریبا 100-200 ماشومان واپسې کورونو ته راځي، بار بار د هغې والدین ما پسې رنګونه کوي چې خیر دی زموږ لورانې بوځه، خو ما سره وسایل نشته دی. زما خواهش دی چې د خپل سرویس د پېښور هر یو کلي ته ورسوم او د هغې نه باندې په پوره خیبر پښتونخوا کې خور کړم او هر یو پښتني پیلی د خپل سرویس ور ورسوم.